السلام علیکم دوستان، امید ده تاسو بخیر. زمانه نه ټاپک د صحت په حواله سره دی، یعنی درې څلور ورځې زه ویډیوز باندې جوړ کړی، بیمار وم. نو زما ویډیو نن په دې باندې جوړوم چې دا صحت دا د الله رب العالمین د طرف نه یو بهترین نعمت دی، او خاص کر بیا چې سړی کله په مسافرۍ کې نو پکار دا ده چې څومره زمونږ مسافرونه دي چې د خپل صحت ډیر زیات خیال ساتي. او د هغې وجه دا د دوستانو چې زمونږ مسافر او خاص کر زمونږ پښتانه د ځان نه زیات په نورو خلکو باندې میني، یعنی د حد نه زیات کار کوي. د هغه وجه نه بیا چې کله بیمار شي نو بیا خو د پردیس زندگی د بیا اړو څوک د تپوس نه. نورونو چې کلم تاسو په کم ځای کې د دنیا په ګوټ په کم ځای کې چې یې نو د خپل صحت انتهایی خیال ساتئ. صحت د الله رب العالمین د طرف نه یو بهترین نعمت دی. ګورئ، که سترګې دي، که غوږونه دي، او که پوزه ده، او که جبه ده، او که د جسم چې کومه یو حصه ده، دا د الله پاک د طرف نه یو بهترین نعمت دی. لہذا په هر وخت کې په د الله نه شکر ادا کو. الله په قرآن کې ځکه فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو نو زه به نورم زیات کم. نو دا پوره جسم او د دې جسم چې څومره انداب دا هم د الله رب العالمین د طرف نه نعمتونه دي. نو کوشش کوئ ورونو چې خاص کر په مسافرۍ کې د خپل صحت انتهایی خیال ساتئ. مطلب که تاسو کار لځئ چې تاسو د کار یو معین وخت چې یاره او دا زما د کار وخت دی، او دا زما د ریسټ یعنی د آرام وخت دی، او دا زما د ایکسرسایز وخت دی. په دې کې ایکسرسایز دا انتهایی ځان باندې ضروري کوي. ټیک شو کنه دوستان، دا زما د فیملی وخت دی. نو وخت لکه مطلب دا تقسیم کړئ، دا زما د کار وخت دی، دا زما د عبادت وخت دی، دا زما د ایکسرسایز وخت دی، د روټۍ کنه. نو کله چې وخت تقسیم شي کنه دوستانو، ان شاء الله مطلب دا سړی بیا نه دغه نه بیماریږي. سړی ته د خپل پته د خپل ټایم ټیبل پته ورته. نو زه لږ زما د دوه درې ورځې زما ډېره زیاته سخته تبه وه، نو ما ته پته ولګېده چې یاره صحت دا څومره لوی نعمت دی د الله رب العالمین د طرف نه، څومره لوی نعمت دی. یقین وکړئ تاسو. لہذا څومره چې مسافرونه دي خاص کر ځکه چې مسافرۍ کې باید سړي څوک داسې اکثر نه چې یاره څوک خیال وساتي. نو کوشش وکئ چې د خپل صحت انتهایی خیال ساتئ، او د صحت د خیال ساتلو سره د ټولو نه اول د بهترین صحت که د الله درکړی نو الله رب العالمین ډیر شکر ادا کوئ. الله رب العالمین زموږ ستاسو حامی او ناصر شي. انشاءالله د مخکیني په شانتې به خپل دغه کنټینیو ساتو. د مکمل ملګرو جوابونه مې نه ورکړل، نو لږ بیمار وم. انشاءالله ملګرو انشاءالله د سبا نه به کنټینیو خپل دغه دوباره ساتو په فیسبوک پیج باندې او په یوټیوب چینل باندې انشاءالله. السلام علیکم.